سبق ته به ورته ورتلو بیا به ځان ته خپله مخه کوله. نو امام بخاری رحمت الله علیه به چې یو ملک ته لاړو د استاذ نه به دین زده کو حدیث به زده کوله نو درځې به یو ککوړې د دریاب خوا ته به لاړو ځان له به دې خوا اوبه ترې نه راواړولې په هغه اوبو کې به یې هغه ککوړې پوس که په لپه به یې هغه اوبه وسکرې دا به د هغه د ورځې ډوډۍ وه دا به د هغه خوراک و. نو چې میاشت دوه درې به یې هلته کې تیر که د هغه ځای د علماو نه به علم زده که بیا به بل علاقې ورلو کور ته به راغې د مور زیارت به یې وکړه مور به ورته نور ککوړي تیار که او د وخت امیر المؤمنین په الحدیث تینا الله جوړ که الله ورته یو قوي حافظم ورکړې وه او دا امام بخاری هغه سړی دی د ده تذکره ولیکو مونږ او تاسو نن په دې پارمولو کلي کې که زمونږ دا علما راغلي که د دې علاقې دا مشران او کشران نارینه او زنانه راغلي مونږ نن د امام بخاري میلمانه یو ګورې ښه نو نمک حرام کیږو بنا احسان فراموش کیږو بنا په مونږ د امام بخاری احسان دی دا دونه مجموعه په 14 کاله کې مونږ او تاسو د پاره را جمع کړی دا اے محترمو دا هغه نیک سیرت انسانو امام بخاری د په حالات زندگی کې راځي دی وای چې زه په ښه بد باندې پوه شوی ما نو مغتبت احدا ما چرته د چا غیبت نه دی کړی تاسې په ما او تا کې څوک دا دعوه کولی شي چې ما د چا غیبت نه دی کړی بلکې په کومه علاقه کې چې زیات تر د اهل حکم ډیر شي نو یو بل ته کرړام کی ښه الله اکبر کبیره بیا سود ناراضي برداشت نکېږي د حسد شکار شي د کینې او د بغض شکار شي زړه کې روحاني مرضونه راسیوا شي دا ولې دا بل مانه په بره لاړو ولې دې بل ترقي وکړه ولې دې بل غټ درس دی ولې دې بل غټه مدرسه ده ولې ډېر شاګردان دي هلکه خوشحاله شه پې که نه که ته د الله د پاره د دین محنت کې نو که تا ته یو تن دی بل ځای کې زر تنه دي ته پې خوشحاله امام بخاری رحمت الله علیه ویا زما د رب نه دا امید دی ما نه به د غیبت باره کې تپوس نه کیږي دونه نیک انسان دی نو بعضې خلک راولګېده د امام بخاری خلاف پراپیګنډې شروع کی مقصد پکې څه دی دا یادو ساتئ محترم هغوی هغه خپل کار څه ناسه کوي خو دې خوا زمونږ د دې علماو یو لوی کردار دی دغه فتنو ته د سد سکندري غونته کلک ولاړ دي د هغه پراپیګنډې مخکې نه پرېږدي او د هغې ښه علمي عقلي نقلي انداز سره د هغې تردید کوي خلک راولګېده دا اوس نه دا ډېر د پخوا نه لګیا دي خو سوشل میډیا ولا لګونته هغې وایرل که تاسو امام بخاري ته د پیغمبر درجه ورکوئ چا وی چې دا پیغمبر دی مونږ د صحیح بخاري دفاع کوو امام بخاری رحمت الله علیه نور کتابونه هم لیکلي دي جزء قرات خلف الامام جزء رفع الیدین دارنګه ادب المفرد د امام بخاری رحمت الله علیه یو ډیر زبردست کتاب دی پای کې کمزوري روایت هم شته خو صحیح بخاری د امام بخاری دا داسې مجموعه ده چې د یو حدیث د پاره د سفر کړي دي د یو حدیث د پاره محترم د ځان کړهولې دي او دا مجموعه د صحیح بخاری په دې وجه په دې کې چې څونه هغه روایات دي نو هغې دپاره د شرطونه چې مقرر کړي دا یې نه بغیر پکې بل روایت نه دی را نقل کړی او ګوره صحیح حدیث بی خو د امام بخاری د شرط برابر نه دی نو د هغې نه ترجمة الباب جوړ کړی دی دغه حدیث د الفاظو نه او په بیا رستو پر روایاتو کې هغه نه دی ذکر کړی روایت صحیح دی نو دونه قربانی یې کړې ده محترمو مسلمانانو او ډیر د احتیاط زندگی یې تیره کړې ده امام بخاری د احتیاط باره کې بعضې محدثین ذکر کوي و یو پیره امام بخاری رحمت الله علیه هغه روانو په کشتۍ کې سفر کو یو تیلې ور سره وه پای کې څه اشرفې وي نو ارزه کې خلق ملاویږي کنه
نو اے محترم مسلمانانو یو تنو هغه چې امام بخاری سره دا تیلې ولیدا چې پدې کې خو پیسې دي نو د خوا ته راغی ورته وی مولانا صاحب دې تیلې کې د سره سدي وی په دې تیلې کې را سره اشرفې دي سونه دي دون دي سړی غلی شو هغه ځای بدل کې لګرستو لاړو او چې کشته سفر کو نو اعلان یو کی ایماندارو ضمانت دا قسمه تیلې رو کښوي دا او دون پیسې دي پکې ورار څنګه لاړیان خلک ملاويږي کنه الله اکبر بیا تعالی کا حق پرستو سره دا چلونه کې حق پرست بدنامه دا یاد ساته محترم مسلمانانو د چا د بدنامولو کوشش مکوي ښا د چا د شرمولو کوشش مکوي کم خلق چې د بل چا خپي وي کم خلق چې د بل چا عزت اخلي دا انسان الله په خپل رسوا کی خپل لپا کول پکار دی د چا عزت د چا ترقه دي ته خپکید نه دی پکار امام بخاری رحمت الله علیه پوښو ا کشته والا هغه سړی ته وای چې پریشان کېګما نه چاچا تله او نه چاچا راغله بس دغه کشته ده او دغه مرګری دی پکې تالاشی به شروع کو چې چا سره ستا دغه تیلې برآمد شو ابد ټولو غلی هغه ودای صحیح ده تالاشی شروع شو د امام بخاری خواته چې تالاشی کوون کرالو کنه امام بخاری غلی غونډه تیلې دریاب تورو چا سره غلا برآمد نشو اغه ټول کشته والا کسانو سړی خملامت کو دروغ جنا دوکا مارا اسه دروغ وې ورته حق پر شرمین په خپل سم شرمېدوخه سم ذلیل شو خلکو کدا اغه سترګو کولاوولو زې پاتې نشو بیا سړی لک سات پس راغی امام بخاری ته مولوی صاحب پیسې غوټه دي سکه تاسو سره خوشي زو هغه ته مې دریاب ته ورځو ودا ولي ودا مې دې د پاره ورځو کما ډیر قسمونه کوله ما ډیر خپل صفای پیش کولې کنه خودونه به یو تنم خدا خبره کوله کنه چې دې لا موږ ته مسلې کوي او هغه اغلا کړي وا نو ما وی چې څوک په ما باندې الزام اون لګي ښا دون د احتیاط زندگی په دې وجہ بعض علما